تعویذگری کوٹگر مولائی نوانن شر النفاثات فی العقد د شر د کوکو وهونکو نه په کوټو کې الله د کوټګر مولا د کوډو داغه د شر نه مې محفوظ ساتي داغه نه پناه غواړم لګی کنه زنانو ته چې کنه چار چاپیرا غوبل ته نه چلی او چار چاپینه ته راوړتاوی مولوی صاحب هم لګی پیر صاحب هم لګی هغه چې کنه تعویذونه کوي او لګی او کوډي مانتری لیکي او زنانو پلانی ځای کې خدا سے مړنه استاد جی دی چې داسې دا تعویذونه سم کار کوي هغه ظالم زوی مې څو خزله پیسې ورکړي او په ټول کلی کې خپل تشهیر کړي د ارسن او لبه چې کنده زنانه را منډي رونو په دې باندې خپ کلاو کو ګونو باندې دا واوري په کلاو کو ګونو مليان لګي دي تعویذونه کوي تعویذونه په چاله کوي الګ ورشي وي مال په پلانې جنۍ باندې تعویذ وکړه هغه د بل په نکاح کې دا ورته وي مال په پلانې جنۍ تعویذ وکړه اسنه چې تاسو وایي چې استاد جی مونږ ته څه وایي دا صفاو خبرو زی دی کنه صفا مجلس وکړه وایي کې مسله باندې به چلو سار څه تاسو وایي په مسله دا ده چې مجلس د صفاو دی لاړ بشي الکان سي الکانو باندې تعویذونه کوي زه صرف د علماو یو تاسو کوم په دې کې په الکانو تعویذونه کوي په پردې د نکاح خزبای هغه باندې تعویذونه کوي کنه ایمانه په تعویذ وکړه هغه مولا ول په تعویذ کوي په زعفرانو باندې لیکما 100 روپۍ براکه 600 روپۍ براکه او هغه لیکي ورل کنه نو په الګ باندې الګ د پر تعویذ کول دا جایز د علماء نه پوس کوم دا جایز د پردې په نکاح خزمانی تعویذ کول د در لپاره جایز نه دا مولا لګره دوله د حرام حلالي او د قران کریم فیصله صدا چې څوک حلال حرامي دا مسلمان پاتې کیږي دا مسلمان پاتې کیږي نه خو چې نیت په دې مولا پسې تړي دا مو آیا چې نیت په کړه زړه د اخلاصا 2 رکعات او 4 رکعات فرض مونږ کوم په دې حاضر امام پسې والله کدا امامي دا سره مسلمان نه دی په دې کې تر دې ایمان نه پاتې بس دا سوایا چې نیت په کړه زړه د اخلاصا 4 رکعات فرض په دې تیریتام په دې بامبړ پسې دا په دې دوانو بامبړ دغه ایمان چاته پاتې شي ورونو لږ چې کوم دې ځان په دې باندې پوهه کول غواړي بیا په دې کې تعویذونو کې غلط تعویذونه لیکي داري کې یا سليمان یا حامان یا فرعون داري کې د اصحاب کهف نمونه لیکي د انبيانو نمونه لیکي داري کې د کافرو نمونه لیکي تعوذ پناه غوښتل دي پناه به موږ بچا په مخلوق باندې پناه غوښتل جایز دي په دې باندې دا مولا مسلمان پاتې شو نه دی پاتې نو چې نه دی پاتې نو د امام جوړول لازم باقی دا دي یو هغه تعویذ دی چې قرآنی تعویذ خدا کې لپاره شرایط دی ورغره اغم دا سینه دا چې مولوی صاحب د قرآن آیاتونه ولیکه احادیث ولیکه دام ګوره مسئله دا علماء کرام ناس په دې ځای کې مسئله دا که دا قرآن په ګټه کې باندې کنه دا کوم تعویذ چې لیکل دي په ګټه کې باندې د دې ګټه حکم د قرآن دی کنه دی دا قرآن ته راګټه لګېدلې ده دله بیا د صلاح سړل شي نشي په دې باندې د پاسه کپلا واچوا هغه خپل د ګټې چې تابي هغه نو آی دې له لاس ورول شي نه دا او چې تول شي نه په بیا د صحیح باندې ام دقه تعویذ والی چې دې مولوی صاحب له دا تعویذ کړی دی دا تعویذ دې زنانه په حالت د بیماری کې اچلې دې ماشوم په ګندګۍ کې اچلې دا ماشوم دا نوجوان دغه تعویذ چې ګنده باتروم ته وړي دا په بیا د صحیح باندې غاړي ته اچلې ولدار در پر جایز دا حرام کار دونه ورونو د دې شي نه بالکل ځان وساتئ بس په دې صورتونو باندې ځان ته موي کنه په تاسو باندې تاسو مسلمانان نه چې کله یو مولا او کله بل مولا منډي وي نه پاک مسلمان او په دې صورتونو باندې ځان ته موا یو ځکه نشته یو دا خبره تکوم عوام رونو ته ویم چې په صحیح حدیث صحیح مرفوع روایت صحیح حدیثي چې نبی رسول الله سلام تر رسیدلې حدیثي په یو حدیث کې د لیکلو د تعویذ بالکل نشته نشته بالکل نشته خبره باندې پوهیږئ کنه او چې کوم علماو پر جواز فتوا ورکړی دا چرته ضعیف روایت دي هغه د دې شرطونو سره ورکړی دا چې په جنابت کې باندې دا کاغذ کې باندې کې اثر نه غړي دا نور دا ډېرې قصې دي هغه ډېر ګران کار دي بس ځان په دې باندې دموا دا ستا وظیفه شوله ان شاء الله الله به کوي سورۃ الفاتحه ته سورۃ الشفا ویل شوی دا قرآن ته شفا ویل شوی شفا په دې قرآن باندې ځان دموا من شر النفاثات فی العقد دویمه معنا عالمان دام کوي
ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پروپیگانډو کوونکو نه په مجلسونو کې په مجلس کې به پروپیگانډا کوي څنګه پروپیگانډا به دای باطل پرسته مولا وي ویرا دا پلانې مولا دان مني او دا ورپسې کنه ویرا دا پنځ پیریان دي عذاب قبر نه مني دا چې کنه دعا نه مني معجزه نه مني زر ته دا ویم چې عذاب قبر نه مني دا کافر دی چې دعا نه مني دا کافر دی د قران نه منکر دی دارنګه چې معجزه نه مني دا کافر دی دا د قران نه منکر دی زر ته ویم کنه زه پنځ پیریان دا بازي پروپاګاندا دا کوي ها وای پنځ پیریان دا نه مني دعا نه مني عذاب قبر نه مني ها دارنګه چې کنه معجزه نه مني زم چې دا نه مني زه درته ویم دا مسلمان دی خبره باندې پیږي کنه دې ته ویل کېږي پروپاګاندا ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پروپاګاندا کوونکو نه په مجلسونو کې الله د دې پناه غواړي یو بل معنا معلمانو کړي دا ډیر عجیبه معنا ومن شر النفاثات الله د هغه زنانو د شر نه پناه غواړم چې هغه د خاوندانو حوصله واپس کړي خاوند وایي زه چې کنه مدرسې ته ځم درس د قرآن ته ځم ښکلې ګیره پرېږدم دی ورته وایي سړي وایي که ګیره پرېږدي بیا به بوډا ښکاري وایي د دې زنانه نه رب کائنات د دې نه پناه غواړي د دې نه پناه راکړه دا لوی شیطان دی لوی مصیبت دی الله د دې نه پناه غواړم ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کوونکي نه چې کله په حسد کې راشي